صرف 3 ورځې وظیفه ده، 14 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان. چې کوم بنده م دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک د انسان ته مال او دولت او پیسې دا به ډېرې زیاتې ولې ورکړي. نو کوشش وکړو دا وظیفه په خپله باندې وکړو، ملګرو سره هم شیر کړو چې د بل چا هم سره څه فایده وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه با مزه اخلئ. الله پاک هم خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه را دا د 14 14 15 شعبان دغه 3 ورځې وظیفه را. وظیفه زموږ 3 ورځې ده. نو چې کوم سړی دا وظیفه 3 ورځې وکړي نو انشاءالله العزیز پوره کال دا مزې کوي. الله پاک به له ښکلی او ډېر زیات بهترین رزق ورکړي. داسې رزق به الله پاک ورکړي چې دغه رزق به پوره کال د به نه ختمیږي. نو ډېره زیاته زبردست او پاورفل وظیفه ده. صرف 3 ورځې دا په لونګ باندې دا وظیفه ویل دي. څنګه تاسو ته پته ده چې د شعبان میاشت دا شروع ده او د شعبان د میاشتې څومره فضایل دي، څومره چې د هغې برکات دي، دا به تاسو یقینا چې اورېدلي وي. یاد ساتئ چې څنګه ما وویل 14 ورځ، 14 15 نو دا تاریخ دا اسلامي تاریخ زه یادوم. هسې نه تاسو انګریزي چې کوم تاریخ دی اوس کومه میاشت شروع ده، فروری شروع یا دغه رنګې مارچ، نو دا یادوم نه. اسلامي چې کوم تاریخ دی زما مطلب حق اسلامي تاریخ دی. اسلامي کلندر راوالي د هغې نه پته لګي چې 14 تاریخ کله دی، 14 کله دی او دغه رنګې 15 کله دی. چې کله تاسو دا عمل کوئ نو د عمل نه مخکې به تاسو لازما لږه صدقه ورکوئ، ځکه چې دا عمل دا ډېر زیات بهترین او ډېر زیات ناشنا دی. نو که دې نه مخکې صدقه وکړئ شي د خپل وس مطابق نو انشاءالله العزیز د عمل به نور هم ډېر زیات پاورفل شي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې په 14 تاریخ د شعبان باندې موږ 3 لونګ راوالو. چې کله موږ 3 لونګ دا راواغېستل نو بیا به داسې یو اړخ ته، داسې یو طرف ته موږ کینو چې هلته کې بالکل څوک نه وي، صرف تاسو یې او دغه رنګې الله پاک وي او بل څوک دا نه وي. نو دغه 3 لونګ موږ راوالو، ځان ته یې مخامخ کېدو او دغه رنګې په پیغمبر علیه صلات وسلام باندې به 3 پیرې دا درود شریف ووایو. خو یاد ساتئ چې د وظیفې په دوران کې په چا سره بالکل خبرې نه کوئ. چې کله تاسو درود شریف 3 پیرې ویلې یا 11 پیرې یا 21 پیرې څومره ستاسو طاقت وي دونه دا تاسو درود شریف ویلې، نو بیا به د هغې نه بعد 129 پیرې دغه رنګې 129 110 پیرې سورة الکوثر. نو دا تاسو څومره سورة الکوثر 129 پیرې ووایئ. نو کله موږ سورة الکوثر دا شروع کوو نو بسم الله الرحمن الرحیم دا به اوس لازما وایو. نو 129 پیرې چې کله موږ سورة الکوثر وایو نو دا موږ په یو مجلس کې وایو، دغه رنګه په یو ځای کې به وایو، پاسو پاسو به نه او دغه رنګې چا سره به ګپ او خبرې نه کوو. دغه رنګې د هغې نه بعد به 3 پیرې یا 11 یا 21 پیرې به پیغمبر علیه صلات وسلام باندې درود شریف وي. بیا د هغې نه بعد چې تاسو کوم لونګ خپل خوا ته ایښي دي نو په هغې باندې به دغه لونګ دم کوي. بیا به د هغې نه بعد دعا وکړي او الله پاک ته به چې پروردګاره دا کوم وظیفه ما وکړه دا وظیفه خپل دربار کې دا ته قبوله کړه. دغه زما وسو او دغه رنګې مخکې په دې کې برکت اچول، مخکې په دې کې قوت اچول، دغه رنګې څومره دا وظیفه پاورفل کول نو دا باقي د الله پاک کار دی. دا دعا پکې وکړئ چې پروردګاره زما رزق دا ډېر زیات کې، زما مال حال دا ډېر زیات کې. دغه رنګې کاروبار دی، د کاروبار دپاره پکې دعا کولی شي. دغه رنګې سکولونه دي یا کالجونه دي هغه ستا دي نو د هغې لپاره پکې دعا کولی شي. مطلب دا چې څومره بزنس ته کې په دنیا کې ستا کورکوټه کاروبار دی، که ستا غټ کاروبار دی، د هر یو کاروبار دپاره پکې دوا ادا کولی شي. د دې وظیفې چې کوم ټایم دی نو
د هغې څه پابندي شته نه. که د ورځې تاسو دا وظیفه کوئ، که د شپې کوئ، دغه رنګې که په هر یو ټایم کې کولی شئ، بالکل اجازت دی. دې کې د ټایم څه قید نشته دی. چې کوم وخت تاسو ته مناسب ښکاري یا په کوم ټایم کې تاسو فارغ یئ، بالکل یې کولی شئ. دغه رنګې کله چې 14مه تاریخ د شعبان شي، 3 لونګ به راوالو، دغه وظیفه په هغې باندې مو وکړو او دغه رنګې په د هغې نه بعد به مضبوطه دعا وکړو. دغه رنګې چې کله 15 شعبان شي، نو دغه رنګې 3 لونګ به راوالو او په هغې باندې به دا وظیفه وکړو او دغه لونګ به په هغې باندې دا دم کړو. یاد ساتئ چې کله 15 شعبان وي، د ماښام د اذان نه مخکې چې تاسو دا وظیفه را کړې وي، ځکه چې ماښام اذان نه بعد بیا د 14 د شپې دغه شپه شروع کېږي، نو بیا دا په دې کې نه داخلېږي. چې کله تاسو دا وظیفه وکړه، د هغې نه بعد به د لونګو د دانې دا به راولې په کور کې محفوظ مقام کې به دا کېدی. صرف ستاسو دغه کار شو. د دې عمل په برکت باندې په پوره کال کې ستاسو د کوره رزق دا به نه ختمېږي. که چېرته څوک قرضدار وي، د قرض دپاره دا وظیفه وکړي، انشاءالله العزیز قرض به ختم شي. په کال کې دا وظیفه چې کومه ده، د دې دغه یو ټایم دغه 3 ورځې دي او د دې نه علاوه په بل ټایم کې دا بیا موږ نه شو کولی. نو یاد ساتئ چې زموږ څومره خویندې دا اواز اوري یا څومره ورونه اوري، نو کوشش وکړئ دا وظیفه په خپله هم وکړئ او نور خلکو سره هم شریک کړئ. دغه رنګې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو د الله پاک نه غواړئ، صرف او خیر او برکت د الله پاک نه غواړئ. صرف د 3 ورځو عمل دی او دغه رنګې د 3 ورځو نه سوا نه دی. پوره کال کې 3 ورځې دا هېڅ هم نه دی. نو کوشش وکړئ چې دا عمل په خپله هم وکړئ او نورو خلکو سره هم شریک کړئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.